السلام علیکم مرګرو، څنګه یې؟ خیر دی؟ امید لرم ښه ده او آباد به یې. نننۍ ویډیو درته کومه دا دلته د دې پټو ویش دی، خو تاسو منصفانه وکئ. زه تاسو ته پټی ښیم، دواړه پټي به درته ښیم. منصفانه وکئ چې په دې کې کم یوه شی سیوا دی او کم یو شی کم دی، ولې چې د یو بل سرونه پرې ماتېږي. ډزې به پکې وشي، سبا ورځې به یو بل مړه شي. راځئ زما سره ملګري اوسئ. اولنی پټی درته ښیم دا طرف، اورې راځئ د هغې طرفه پې شروع کړو او راځو پکې چې دا موږ په څونه سات. دا د دې ځای نه شروع شوی دی، د دې ځای نه دا شروع شوی دی. اوس راځئ په اخوا ځو، په دې کې ځو به په دې کې چې دا حصه څونه ده او هغه اخوا څونه ده، ولې چې د راتلونکي وخت دپاره بیا پته نه لګي په دې باندې به یو بل له مرګونه وکړي، ډزې به پکې وشي. دا شی حکومت ته مخامخ کول پکار دی. بله خبره دا ده چې زه ستاسو له ټولو نه سوال کوم، دا ویډیو چې څوک ګوري د هغې نه زه دا سوال کوم چې یاره ما ته دا ووایئ چې د کټ په میزرې باندې یا په رسۍ باندې چا ویش کړی دی، تقسیم چې دی چا په رسۍ چا په د کټ په میزرې باندې تقسیم قبلیږي که نه قبلیږي. بله دا خبره چې ته یو ځای تقسیمې هغه به په یو طرف باندې ناب کې او که نه په څلور طرف هم په ناب کې. دا زه په دې اولنۍ حصه کې روان یم، اورې نو تاسو ما ته دا جواب راکئ چې دا په دغه باندې کیږي او که نه کیږي. د کټ میزره حکومت ته قبول دی که نه دی قبول په ویش کې. بله دا خبره چې زه نن دی ویش پوله دې خوا کېږدي، سبا پوله اخوا راوړي. دا ویډیو مې د دې دپاره وکړه چې دنیا ته مخامخ شي، چې سبا ورځې بیا څوک دا نه وایي چې یاره تا غلطي کړې ده. زه خپل حق غواړم، خپل حق غواړم. زما حق زه تاسو ته د حکومت غټو ادارو ته وایم چې راشي زما حق ماله راکړي. ولې زه غریب سړی یم، د خپل حق تپوس چې کومه زما کم چې مخالف کسان دي هغو ماته وایي موږ 8 لکه روپۍ میاشت ګټو. زه د هغو مقابله داسې نشم کولی. نو زه حکومت ته جاړم، حکومت ته فریاد کوم چې راشي او زما دا شی په هغه کې په کاغذ کې راواړئ چې حکومت ته مخاته شي چې په تحصیل په سرکاري توګه باندې ویش وشي. دا د پوله بس دا راورسېدو، په دې کې موږ راورسېدو په 2 منټه او په 10 سکنډه کې موږ د هغې ځای نه راورسېدو. اوس راځئ زما په دې بل طرف کې ګرځو. اوس دا دی چې په دې کې موږ څونه زه په هغې تال روان یم، په کم تال چې په هغه خوا پټي کې را روان یم، په هغې تال زه په دې پټي کې هم روان یم. خو تاسو منصفانه وکئ چې دا شی په میزرې باندې کېږي. اصل خبره دا ده چې په میزرې باندې دی غوڅه کېږي که نه کېږي. او میزره سړی په یو طرف باندې ناب کوي که نه بیا په 4 طرفه به یې ناب کوي. دا راته ووایئ، ولې چې سرکاري جو د هغه کار یې. اورې بله دا ووایئ چې ویش ته کوي، په ویش کې چې پلار زوی ویش کوي د ترونو سره، د نورو دغه سره چا سره چې پوله پټه شریک وي د هغو سره، نو د پلار او د زوی قبلیږي چې زه راپاسم خپل زوی راولم چې راځه ویش کوو. اورې دغه حصه به زما دې رول ورکو، دا به دې بل رول ورکو، دا به دې بل زما او زما د زوی خبره به قبلیږي به. دا راته م ووایئ. او دا زه چې په کومه حصه کې روان یم دا ګوره موږ ځان له به دغه جوړه کړله په بلډوزر باندې. دا غر و، داسې مخامخ ټول غر و. دا اوس زه روان یم، بس دا هم ختم شو، بس اخري سر لږ ورسېدو. دا خو چې دا زه په ټایم په څومره ټایم کې راورسېدم، دا زه کره په دې ځای ته په 1 منټ او په 30 سکنډ کې راورسېدم. نو اوس تاسو ما ته ووایئ،